يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. دا پنځمه سپاره سورۃ الشورى ده. دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى خپل قدرت بیانې. لله ملک السماوات والارض، چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہت د الله تبارک وتعالى سره ده. چې ځمکې او د اسمانونو کې چې څومره کاروایانې کېږي دا د الله تبارک وتعالى په تصرف او د الله په اختیار باندې کېږي. یخلق ما یشاء، الله چې څه غواړي هغه پیدا کوي. مخکې ته الله تبارک وتعالى انسان له چې کوم الوات الله ورکوي د هغې تفصیل الله بیانوي. یهب لمن یشاء اناثا، چاته چې الله تبارک وتعالى وغواړي هغه الله تبارک وتعالى لونه ورکي، او چاله چې الله تبارک وتعالى وغواړي زامن ورکي. چاله چې الله تبارک وتعالى وغواړي نو دواړه جمع کړي، یعنی لونه او زامن دواړه ورکي. او چاته چې الله وغواړي نو هغه الله تبارک وتعالى شن جوړ کړي، یعنی نو الله تبارک وتعالى نارینه اولاد ورکي نه زنانه اولاد ورکي. دا څه ولي کوي؟ دا څه ځکه کوي انه علیم قدیر، چې الله پاک پوه دی، الله تبارک وتعالى قادر دی. الله په دې باندې پوه دی چې الله تبارک وتعالى چاله زامن ورکي لونه نه ورکي. دا ولې د په دې الله پوه دی. چاله الله تبارک وتعالى خالی لونه ورکي په دې الله پوه دی. چاله الله تبارک وتعالى غاړه ورکي د دې په حکمت باندې الله پوه دی. چاله الله تبارک وتعالى نه لونه ورکي نه زامن ورکي د دې حکمت باندې الله تبارک وتعالى پوه دی. نو دا الله تبارک وتعالى خپل قدرت بیانې چې دا زما په قدرت او زما په اختیار کې دي، چې زه انسان لا څور کوم هغه زما اختیار دی. لله ملک السماوات والارض، دا الله بادشاہت ته په اسمانونو کې او په ځمکه کې. یخلق ما یشاء، پیدا کوي هغه الله چې څو غواړي. یهب ورکوي الله لمن یشاء، چاته چې خوښه شي د الله. اناسا جنکی، ویهب او ورکوي الله لمن یشاء چاله چې غواړي ذکور الکان. او یزوجهم، یا الله جوړه ورکی ذکرانن الکان و اناسا او جنکی. ويجعل او ګرځي من یشاء چاله چې غواړي عقیما شند. انه علیم قدیر، بشک الله هو او قادر دی. چاله چې الله غواړي نو ورکی، چاله الله تبارک وتعالى ورکی، چاله الله تبارک وتعالى د ډیر وخت نه بعد ورکی. لکه حضرت زکریا علیه السلام تفسیر ذخیرۃ الجنان کې مولانا سرفراز خان صفدر صاحب دا تفسیر ده 21 جلدونو کې. نو د دې آیت په تفسیر کې هغه لیکلي حضرت زکریا علیه السلام واده 24-25 کال عمر کې شوه. اولاد الله تبارک وتعالى په 120 کال عمر کې ورکړ. چې کله 120 کال ته ورسید او حضرت مریم علیه السلام ولیدل چې هغه څنګه بے موسمه میوه هغه سره پرتی دي. نو تاسو دې نو کو ان لک هاذا، او په کمره کې دنه بند او بند کمره کې دنه بے موسمه
میوه دا د کومې غاړې نه راغلې کمرې ته طرف نه لار نشته چې چاروړي کمرې ته تاله لګېدل دا بند ده نو کوم طرف نه دا میوه او بیا به موسمه دا څنګه راغلې نو حضرت مریم علیه السلام فرمایل قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې چاله وغواړي بغیر حساب کتاب ول الله رزق ورکړي هنالک دعا زکریا رب نو په دغه ځای کې زکریا علیه السلام د الله نه سوال وکړ چې یا الله ته مریم علیه السلام لا به موسمه میوه ورکول شي نو معلوم په دې عمر کې الواد راکول شي یا الله مالا الواد راکړي چونکه 120 کال عمر دا سره چې په دې کې د انسان د الواد امید نه نو زکریا علیه السلام وی اگر چې په داسې عمر کې د الواد امید نه لیکن ته چې به موسمه میوه ورکول شي نو به موسمه د الوادونه ورکول شي الله تبارک وتعالى زکریا علیه السلام د زوی زیر ورکو چې زوی بدل راکو معلوم بداغه یحیی نو د الله تبارک وتعالى چې څنګه خوغه دا شانت الله تبارک وتعالى چاله دواړه ورکي چاله یو ورکي او چاله چې کم ډېر وخت نه بعد ورکي چاله ور سره ورکي نه نو دا د الله تبارک وتعالى اختیار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لسودونه کړی په یو لسو کې نبی له صلوات و سلام حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها الواد ورکړو او ماریا قبطیه دغه دوست زنانو د نبی اسلام الوادو باقی نورو نه چې کوم دی الواد نو د الله تبارک وتعالى اختیار هغه د الله پیغمبر لیکن اختیار د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی او انه علیم قدیر الله تبارک وتعالى قوه او قادر دی بعض وخت الله تبارک وتعالى چې کوم دی نو الواد ورکی ناقصه یعنی معذور الله تبارک وتعالى ورکی څوک د لاسونو نه معذورې څوک چې کوم د سترګو نه معذورې څوک د خپو نه معذورې نو په دې باندې الله تبارک وتعالى قادر او الله تبارک وتعالى قوه ده نو دا د انسان اختیار کې نه دي انسان اختیار کې صرف دا چې انسان هغه د پاله ظاهري اسباب اختیاري ظاهري اسباب دا چې الله تبارک وتعالى چاله الواد ورکی معذورې داغه د پاله علاج کې دا د انسان اختیار ده یا انسان له الله نور کې هغه د پاله علاج کې دا د انسان اختیار دی معذور الواد چې کوم پیدایشي معذور نو داغه متعلق د بعض خلکو ذهن دار چې د الله پیدا کړی دغه شانته دی نو د دې علاج وکړه نو دا غلطه خبره ده الله پاک فرمایي نبی رسول الله والسلام حدیث دی کل داء دواء هر بیماری د پاله الله دوی پیدا کړل نو اگر چې الله تبارک وتعالى پیدا کړ دی معذوره لیکن الله په دنیا کې ته اختیارمند جوړ کړی تعالی الله اختیار را کړ دی هغه د پاله الله چې کوم اسباب پیدا کړ دي نو هغه اسباب اختیار کا هغه الله ولا دوی پیدا کړ دا هغه الله چې کوم د معذوره پیدا کړ دي نو کې دې شغه الله په دې دوی کې هغه د پاله شفای نو په دنیا کې چې انسان ما بیمار شي نو په دې بیماری څوک راولي هغه الله راولي نو چې دنیا کې انسان بیمار شي او هغه بیماری راځي هغه علاج کوي نو پیدایشي چې اوسړه الله معذوره یا بیمار پیدا کړي دا غي علاج ممکن دی الله تبارک وتعالى هغه د پاله دوی پیدا کړي نو دا نظریه چې کوم د خلکو دا چې معذوره سو پیداشي معذوره پیدا شونه دا غي علاج مکوای دا الله پیدا کړي دا شانته ده نو دا د الله تبارک وتعالى د دې خبره اجازه نه ورکړي بلکې الله پاک فرمایي چې ما تاسو له دنیا کې اختیار راکړل هغه لا اسباب اختیار کړي چې ما معذوره پیدا کړل کله چې ما دې د پاله دوی پیدا کړي او زاغله چې کوم ده شفا ورکړم وما كان لبشر ان يكلمه الله پدې آیتونو کې الله تبارک وتعالى دا ذکر کوي او د آیتونو شان نزول دا نازل شوی په هغه وخت کې چې يهوديانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مطالبه وکړه چې موږ پتا باندې ایمان څنګه راوړو چې تا نه الله لیدل دی او نه مخامخ ته الله سره خبرې کړې او موسی علیه السلام الله سره مخامخ خبرې کړې نو په هغه موقع باندې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو دا خبره غلطه ده چې موسی علیه السلام الله سره مخامخ خبرې کړې نو هغه موقع د آیت نازل شو په دې آیتونو کې د الله سره د خبرو کولو درې صورتونه ذکر شو یو پسره کې چې کوم د الله تبارک وتعالى یو خبره واچي دا په وی خمانین کې دی شي په اودو مانین کې دی شي نو که په اودو باندې دا شانتي شو نو د پیغمبرانو خوب چې کوم دی هغه وحی دی نو پیغمبرانو سره دا شانتي کېږي نو یا په
به خبره الله پزړه کې یو خبره واچي یا په دوه باندې الله پزړه کې یو خبره واچي یو صورت الله سره د خبرو کولو دار دیم صورت الله تبارک و تعالی سره د خبرو د پردې نه شاته خبرې کوي نو دیم صورت دا د موسی علی السلام چې الله سره خبرې کوي نو هغه کې دغه صورت چې په ماس کې پردې و موسی علی السلام الله سره کلام کوي او دیم صورت چې کوم دا غدا د یو فرشتي په ذریعہ سره الله پاک سره خبرې کوي لکه نبی علیہ السلام باندې پورا قرآن نازل شوی نو دا د فرشتي په ذریعہ سره راغلی جبرائیل علیہ السلام قرآن راوړ دی او نبی علیہ السلام ته بیان کړ دی نو دا په واسطه سره نو دا درې صورتونه دي باقی په دنیا کې چې کوم دی د الله تبارک و تعالی دیدار په دې سترګو باندې ناممکن دی هغه وجه دا چې په دې سترګو کې الله هغه طاقت نه لري چې په دې باندې الله تبارک و تعالی یو سړی ویني نو موسی علیہ السلام الله تبارک و تعالی برای راست نه دی لیدلی باقی نبی رسول الله والسلام متعلق کدا خبره ثابت شي چې نبی رسول الله معراج په شپه باندې الله لیدل نو پاغه باندې اعتراض نشته هغه دلته کې نو هغه د دنیا نه هغه بره د اسمانونو نه بره د الله تبارک و تعالی دیدار کړ دې نو دا هغه ځای عالم جدا دی شاید کې دې هغه ځای کې الله پاک دا بستر کو کې دا طاقت پیدا کړي هغه د الله تبارک و تعالی دیدار کړي نو په دنیا کې انسان الله نشي لیدل مخامخ جبرائیل علیہ السلام فرمایي الله پاک ته ډیر زیات نږدې شوم لیکن بیا زما او د الله په ماس کې 70000 پردې وي نو برای راست کوم د انسان الله نشي لیدل ها د قیامت پر ورځ باندې به مؤمن سړی ته الله تبارک و تعالی خپل دیدار کوي هر مؤمن سړی به الله ویني الله دې موږ ټول ته د الله دیدار نصیب کړي نو په هغه ځای کې الله په سترګو کې بیا دا طاقت پیدا کړي چې انسان به د الله تبارک و تعالی دیدار کول شي او الله تبارک و تعالی به مخامخ لیدل شي نو دا درې سورتونه الله پاک په دې آیاتونو کې بیان کړل الله دې په دې باندې عمل وکړي